دا ضاد چې دی صاد ضاد دې کې ډېر اختلاف دی او ډېر کلپس په دې جوړ شوي دي په اردو کې په پښتو کې ډېرې جګړې دي پې نو تاسو داسې خبره کوم که نه چې دا جګړې به ختم شي اوس توجه سره واورئ چې ولا الضالین غیر المغضوب نو ضاد دا به څنګه وایي توجه لومبۍ خبره خو دا ده چې دا ضاد چې دی که نه دا دال په شان نه دی نو مغضوب به نه وایي دال په شان نه دی او توی زوی تاسو ورته وایه تو ضا دا ضا په شان هم نه دی مغضوبي دا داسې هم نه دی ضا مغضوب نه دال مغضوب نه د دې په منځ کې دی نه دال دی نه ضا ده د ضا نه سخت دی د دال نه نرم دی مغضوبي څو خبره شوې درې دال نه دی زوی نه ده یعنی ضا نه ده نه مغضوب دی نه مغضوب دی څه دی د دې منځ کې دی نو دا مایل دی طا ضا طرف ته مایل دی که دال طرف ته مایل دی سوال ساین اف انټروګیشن انسر کوېسچن سیشن کومه چې اختلافي خبرې که نه کوم هم زه د هغې هغه حل راوباسم چې هغه اجماعي او اتفاقي وي چې امت کې جوړ پیدا شي ټول نه به ځان ساتو څه نه به ځان ساتو د ټول نه به ځان ساتو د هغې نه ځان وساتو د ټول نه ځان وساتو او جوړ پیدا کړو دا ډېر اهم باب دی نو دال طرف ته مایل دی که ضا طرف ته سوال ساین اف انټروګیشن انسر کوېسچن سیشن د دې خبرې جواب دا دی چې دا طا ضا طرف ته مایل دی دال طرف ته نه دی مایل دلیل دې دلیل دا دی چې دا ضا چې ده که نه طا ضا یا تاسو ته زوی وایه دا حروف مستعلیه کې ده او صاد نه پس ضاد دام حروف مستعلیه کې ده دا دواړه حروف مستعلیه کې دي طا نه پس ضا هم او د صاد نه پس ضاد هم دا حروف مستعلیه کې دي نو دا زوی طرف ته مایل دی نه ضا خو دال طرف ته مایل دی اوس مخرج کم دی اتفاقی خبر آخره کې کوم اتفاقی خبره دا ده چې دا ادا کیږي د ژبې د ګوټ نه کروټ د ژبې ډډه دا داړ کې داند ضواحک نه طواحن نه دی جړو نه جړو ته به رسئ د جامې دا جړو چې دي دې ته به رسئ د دې ضواحک سره نه بلکې جړو ته به رسئ د جامې جړو ته به رسئ ضاد او کروټ خې یا ګس یا دواړه علي رضی الله عنه به دواړو سره دا لګو هغه کې دا دغه قوتو بعضې خې طرف ته صحیح ادا کوي بعضې ګس طرف ته صحیح ادا کوي ستاسو خوښه ده خو د ژبې دا غاړه چې ده دا به غاښونو نه د غاښونو جلو ته به یې رسوي ضاد خو خوله به داسې به نه کوي ضاد خوله به تاوی را تاوی نه چې خوله یې څنګه ده دې کې فرق نه راځي ضاد دواد دال دواد نه زواد نه د دې په میانس کې دی او زوا ته قریب دی دال ته قریب نه دی دې خبره بله خبره دا ده چې ټولو فقهاو لیکلي چې څوک دا د زوا په شان وي نو دې سره مونځ ماتېږي یا د دال په شان وي نو مونځ ورسره ماتېږي دا خبره ده
طا نه پس ضا ده داسې ووایي ضاد نه مونږ ماتېږي د دال په شان وي مغضوب نه ماتېږي هغې دا لیکلي دي خلک دا خبره ګډ مډ کوي څه کوي ګډ مډ کوي نو ګډ مډ مه کوئ بله خبر ده چې رشید احمد گنگوهی رحمه الله او فتاوی علمگیر د بعض عباراتو نه دا معلومیږي چې دا دال مفخم دی نو دال مفخم دی که نه دال مفخم په شان دی مغضوب اختلاف خبره نشته او چې دا ضا ته قریب دی دې دلیل ما تاسو له درکړو مضبوط دلیل ضاد او ضا دا حروف مستعلیه کې دي دلته یو اتفاقی خبره چې امت په یو ځای شي دا ده چې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې لیکلي دي جلد نمبر 3 کې لیکلي دي غالبا صفحه 171 کې لیکلي دي غالبا خو لیکلي دي پخه خبره ده چې یو کس دا مخرج نه دی دا صحیح وي مخرج صحیح وي یعنی څنګه مطلب خوب کې دی داسې وي چې د ژبې غاړه ګسه یا خې زه خو خې غاړه بر لګم د جامې جوړو سره چې مخرج صحیح ادا کی مغضوب خو आवाज د دال په شان وزي یا ضا په شان خو مخرج صحیح ادا کی د منځو شو دا اتفاقی خبره ده د کې امت کې جوړ پیدا شو ټول پکې پیدا نشو نو وړي وړي خبرې ما غټوي موږ کیږي ونه کیږي دا خبره خو بالکل ختمه کې هغه خبر را میدان ته کې چې اتفاقی وي دا جمله چې د اتفاقی ده چې کوم ما تاسو ته وي یا دال په شانې وي یا د ضا په شانې وي خو مخرج صحیح ادا شي نو موږ کیږي نو بس خبره خلاصه شوه جګړه سره کوي نو الله دې موږ ته سمې نصیب وګرځي دا به داسې وایي غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين داسې به ووایه نو الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځوي داسې خبره روباسې چې هغه اتفاقي وي چې امت کې جوړ پیدا کړي او موږ ټول والا خبرې کوو او بعض خلکو ته یو خبره معلومه وي اکې باندې ویډیو جوړه کړي نو خلک غرق کړي تباہ بربادي شعور اوږد کړي مطالعه وسیع کړي سټډي وکړي بیا د هغې نه پس په هغې شي باندې ویډیو جوړوي هغه عالمان چې په عبارت پوهېږي عبارت ویلی شي تکړه عالمانی نو هغه عالمان دی ویډیوګانې جوړوي څوک چاله ضربني زید هم ترکیب نه ورځي او نون وقایه باندې نه پوهېږي نو هغه د په ارام کښېني د خپل هغه صرف نه هم مخکې مضبوط کړي بیا امامتي دي کوي تدریس ته کوي چې تکړه شي بیا به ورسره ګورو انشاءالله نو الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي الله دې موږ پوهه کړي